عزتمندو دا زړه دا په انسان کې د یو بادشاہ حیثیت لري چې کله د ملک بادشاہ گرفتار شي نو دا ملک چې کوم دی ټول د خلکو په قبضه کې راځي. همدغه شان دا زړه دا په انسان کې د یو بادشاہ حیثیت لري او شیطان چې کوم دی دغه ځای قبضه کوي. زړه کله چې د انسان زړه قبضه کوي نو د انسان ټول جسم چې کوم دی دا د شیطان په لاس کې راشي. نو عزتمندو موږ او تاسو ته په خپل زړه کې هر وخت د الله تعالی ذکر پکار دی، ځکه چې کله په زړه کې ذکر کېږي نو د دغه ځای نه چې کوم دی شیطان تښتي. نو موږ او تاسو ته هر وخت کې په خپل زړه کې ذکر کول پکار دی، او چې کوم یو انسان په زړه کې د الله تعالی ذکر کوي، الله یادوي، نو په دغه زړه باندې د الله رب العزت رحمتونه نازلېږي. دغه زړه ته یو سکون یو اطمینان ملاویږي، ځکه الله قرآن کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې خبردار ما خپل سکون او اطمینان هغه چې کوم دی په خپل ذکر کې ایښی دی. او بل ذکر راځي چې د ذکر کوونکي مثال هغه د ژوندي دی او د نه ذکر کوونکي مثال هغه د مړو دی. که موږ تاسو وګورو زموږ په وړاندې داسې شخصیات بزرگان علماء کرام هغه چې وفات شي د هغوی زړونه چې کوم دی هغه اړتي، مطلب دا چې هغوی وفات شي خو زړه بیا هم ژوندی، زړه بیا چې کوم دی د الله ذکر کوي. نو عزتمندو اوس موږ او تاسو ته په خپل زړه کې د الله ذکر ولې نه دی پکار؟ که موږ او تاسو وګورو چې په دنیا کې په موږ باندې یو کس لږ شانته احسان وکړي نو بیا موږ سورت پورې چې کوم دی یادو، د هغه صفت کوو چې یاره پلانکې سړی ډېر ښه سړی دی، زما سره دا احسان وکړو. اوس الله رب العزت په موږ او تاسو باندې څومره انعامات کړي دي، څومره احسانات کړي دي، نو د دې انعاماتو احساناتو شکریا به موږ او تاسو په خپل ذکر باندې ادا کوو. نو موږ او تاسو ته هر وخت کې د الله رب العزت ذکر پکار دی. الله